أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريته قال لا ينال عهد الظالمين وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. دې آیاتونو ما قبل سره چنینو غربت او مناسبت واضح دی. دینه مخکې چنینو درې ډلې تیرې شولې. یو د یهودو، یو چنینو هغه د نصارو، او یو ډله چنینو هغه د مکې د مشرکانو. او دې ټولو چنینو هغه به دا ویلو چې ابراهیم علیه السلام چنینو هغه زمونږ پیشوا دی. بلې به چې ابراهیم علیه السلام زمونږ چې دی نو هغه پیشوا دی. او بلې ډلې به چې نه ابراهیم علیه السلام پیشوا زمونږ دی، مونږ ورته ډېر زیات چې دی نو نږدې یو. وقالو کونو هودا او نصارى تهتدوا. نو کله به دا خبره خلکو ته کوله او کله به ورته چې ابراهیم علیه السلام چې نو هغه به یهودي و. نو تاسو هم دغه اختیار کوئ، تاسو به کامیاب شئ. نو الله جل جلاله د دغې دپاره د حضرت ابراهیم علیه السلام دا قصه دلې ذکر کړه چې ابراهیم علیه السلام دا خو د الله جل جلاله چې دی نو هغه بنده و، د الله پیغمبر و. او دا تاسو چې کم کارونه کوئ نو ابراهیم علیه السلام خو د دغې کې د یوې خبرې هم قایل نه ولو. نو اوس دلته الله جل جلاله چې نو هغه ذکر کوي، وی مونږ په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې چې دی نو هغه یو څو امتحانات وکړلو. نو الله رب العزت وی ابراهیم علیه السلام په دغه تمام امتحاناتو کې چې نو کامیاب او کامران شولو. اوس وړاندې چې نو هغه سوال دا پیدا کیږي چې ابراهیم علیه السلام باندې الله جل جلاله چې نو امتحان کولو. نو ابراهیم علیه السلام باندې چې کوم امتحان شوی و، نو دغه امتحان په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې چې الله رب العزت کولو. نو عمومي قانون او دستور دا دی چې امتحان په هغه چا باندې کولی شي چې کله چاته د هغه د صلاحیت پته نه وي چې دا سړی چې دی نو هغه سره قابل دی او که قابل نه دی، دی هوښیار دی او که هوښیار نه دی. نو د دغې دپاره چې نو په انسان باندې امتحان کولی شي. نو الله جل جلاله ته خو د مخکې نه پته وه چې حضرت ابراهیم علیه السلام د هغه خو چې نو هوښیار دی، ځکه الله رب العزت چې دی نو هغه ابراهیم علیه السلام باندې چې کم امتحان کو، نو د ابراهیم علیه السلام باندې خو د الله جل جلاله ذات عالیه ته پته و، ځکه د الله یو صفت علیم او خبیر دی. او مونږ ویلو علیم او خبیر هغه ذات ته ویلی کېږي چې کم ذات چې دی نو هغه ته د خلکو د زړونو هر حالت او کیفیت معلومي. نو بیا ولې ابراهیم علیه السلام باندې الله جل جلاله دغه امتحان راوستو. نو د دې یو جواب څه نو حضراتو دا ورکړی چې واقعي امتحان د دې دپاره وي چې د سړي حالت چې نو هغه معلوم کړي. خو چونکې الله جل جلاله ته خو د هغوی حالت معلوم ولو، نو ابراهیم علیه السلام باندې الله رب العزت د کم امتحان کولو. نو ابراهیم علیه السلام دا امتحان دا په دغه کیفیت باندې نه ولو، بلکې د ابراهیم علیه السلام باندې چې کم امتحان نو دا په دې وجه الله جل جلاله کړو چې الله پاک د ابراهیم علیه السلام دغه صلاحیت ټولو خلکو ته چې دی نو هغه وښی
چې ابراهیم علیه السلام د داسې دومره لوی مقام دی. ابراهیم علیه السلام له الله جل جلاله دغه لوی مقام او درجه چې ورکړله نو دا په دې وجه باندې ورکړله چې ابراهیم علیه السلام کې دغه صلاحیت چې دی نو هغه موجود و. نو ځکه الله رب العزت تذکره وکړه د ابراهیم علیه السلام. بیا دویم چې دی نو هغه خبره دا کېږي چې ابراهیم علیه السلام باندې دا امتحان په څه باندې شو، په کومو خبرو په ابراهیم علیه السلام باندې امتحان شو. نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ابراهیم علیه السلام باندې یو امتحان وی د هغه چې نو د دغه 13 خبرو شی ولو کم چې الله جل جلاله چې نو هغه قرآن پاک کې ذکر کړی دی او دغه 13 خبرې چې نو هغه کمې وي نو هغه 13 صفات کم ول. نو یو ځکه الله رب العزت په سورۃ توبه کې د هغې تذکره کړې ده. آیات نمبر 112 سورۃ توبه پارا نمبر چې نو هغه 11 هغې کې الله جل جلاله د هغې ذکر کړی دی التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. نو لس صفات چې نو هغه دا ولو ابراهیم علیه السلام چې نو په دې باندې دالو. دویم چې نو هغه لس صفات دا چې نو اتلسمه سپاره کې الله جل جلاله قد افلح المؤمنون ولسمه سپاره چې نو د هغې سره چې څنګه د هغې اختتام وشي نو په هغې کې الله جل جلاله چې نو هغه ذکر کړو قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نو لس صفات چې نو هغه الله جل جلاله دغه امتحان په ابراهیم علیه السلام باندې کړو. دام ابراهیم علیه السلام دا په ځای ټول راوړو. دریم چې نو هغه په صورت احزاب کې پارا نمبر چې نو هغه 2200 آیات نمبر چې نو هغه 3500 پاغه کې الله جل جلاله د هغې تذکره کړو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نو دا درې چې نو هغه په لس په صورت احزاب کې لس صفات چې دی نو هغه په څه کې ولو صورت مومنون کې اتلسمه سپاره او لس صفات چې نو الله رب العزت هغه ذکر کړل په صورت توبه کې. نو په دې 13 صفاتو سره الله جل جلاله د حضرت ابراهیم علیه السلام امتحان کړو. ابراهیم علیه السلام په دې ټولو کې پاس شو او بعض چې نو هغه ذکر کړی دی ابراهیم علیه السلام چې نو الله پاک نور فطرت مطابق چې نو خصلت نور کړو هغه امتحان یې کړو. او حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې د هغې متعلق روایت دی وی هغه چې نو د حضرت ابراهیم علیه السلام د پاره چې نو هغه کان له فرضا ولنسوتنا د ابراهیم علیه السلام د پاره هغه فرض ول او زمنګ د پاره هغه صفات باندې عمل کول دا سنت دی. او بیا د هغې چې نو تفاسیرو ذکر کړي وی هغه لس صفت چې نو هغه کم ول نو صفت التفاسیر او ذخیرت د خازنو د نورو چې نو اردو تفاسیر هم ذکر کړي. نو هغې کې ذکر کوي وی د 5 تعلق چې نو هغه د سر سره دی او د 5 تعلق چې نو هغه د باقی وجود سره دی. اوس د سر سره چې کم تعلق ساتي ابراهیم علیه السلام ته چې د کم حکم کړی شو نو وی د هغې کې چې نو نمبر 1 فرق الفرق ویل کېږي چې نو هغه سته سر په منځ کې ویښته چې کله سړی منګزوي نو نیم یو طرف ته او نیم بل طرف ته دا سنت طریقه ده. نو یو حکم ابراهیم علیه السلام ته چې نو هغه دا شو. دویم حکم چې نو ابراهیم علیه السلام ته چې نو هغه حلق الشوارب د برید چې نو د دې وړو کې کولو حکم شو. دریم حکم چې نو ابراهیم علیه السلام ته د سر سره چې کم تعلق ساتي نو دریم د مزمزه، څلورم استنشاق،
پوزې ته اوبه اچول او پنځم السواکو مسواک. نو دا پنځه چې دی نو هغه لس حکمونه ورته شوي ول. په لسو کې دا پنځه د سر سره تعلق ساتي، باقي پنځه چې دی نو هغه د ټول وجود سره تعلق ساتي. په هغې پنځو ټول وجود سره تعلق کې دی نو هغه دا دی: نمبر 1 نوکونه واړه کول، مجموعي طور باندې چې دی نو شپږ شولو. نمبر 2 ایبت ترخونه چې دی نو هغه پاکول، دا چې دی نو هغه دویم د بدن سره شو او داسې اووم صفت شو. نمبر 3 چې نو هغه حلق زیر نفس چې دی نو هغه صفایي کولو، او دغه شانتي نمبر 4 ختنه چې دی نو هغه کول. کم چې د عام ماشومانانو وړو دپاره چې دی نو هغه کولی شي چې هغه د 7 ورځې نه واله او د 10 کاله پورې چې دی نو هغه کولی شي په دې دورانه کې. دی نه اخوا که چا بلاوجه پرېښودی نو په هغې باندې بیا مکروهه کېږي. او نمبر 5 استنجا بالماء، په اوبو سره چې دی نو استنجا کولو. نو د دې 10 خصلتونو د دې 10 خبرو حضرت ابراهیم علیه السلام ته چې دی نو هغه حکم شو. فطرت نه الله پیغمبر وایي تا دی نو وی اتمهن ابراهیم علیه السلام دا په کاملې طریقې سره چې نو هغه پوره کړلو. او دریم چې نو حضراتو ذکر کړي چې دا امتحان شوی نو ابراهیم علیه السلام باندې دا چې لاول ابراهیم علیه السلام چې کله پیدا شو نو په دغه وخت کې چې نو هلته بادشاه ولو نمرود چې نو د هغه نوم دی قرآن کې د هغې چې نو تذکره شته. بیا وایي دغه نمرود بادشاه سره هلته چې نو د ابراهیم علیه السلام چې نو هغه پلار آزرو چې تاریخ د هغه لقبو نو وایي دا د ابراهیم علیه السلام دا پلار آزر دا د نمرود چې نو سولو وی دی د هغه چې دی نو هغه وزیر مذهبي امور مذهبي چې دی نو د هغې وزیر ولو. د هغه به چې کوم عبادت کو نو هغه د هغه شعر ښکار نوم چې دی نو هغه کوسا نومې ښار چې دی نو هغه د عراق یو بستي وه، په هغې کې به د هغه پاتې کېدو دا د هغه د بادشاهت دارالحکومت هم ولو. نو په دغه ځای کې به چې دی نو نمرود او د ابراهیم علیه السلام پلار آزر دغه آزر به سره نو ده به بتخانو باندې به دی ګرځېدو، په کم عبادت خانه بتخانه کې بجده بوتانو کمی نو ده به د هغې اطلاع کوله. ابراهیم علیه السلام د وخت نه د هغې مخالف و. نو ابراهیم علیه السلام ته یو د پلار مخالفت رالو، امتحان و. دویم د قوم مخالفت رالو، دریم د خاندان مخالفت رالو، څلورم چې دی نو هغه باندې د بادشاهي وخت چې دی نو هغه مخالفت امتحان رالو، پنځم په حضرت ابراهیم علیه السلام باندې د وطن نه چې دی نو هلته د خپل علاقې عراق شام نه چې دی نو هجرت کولو باندې مجبوره شولو. بیا د هغوی چې دی نو هغه هجرت وکم وشو. شپږم بیا چې دی نو ابراهیم علیه السلام چې کله هجرت کولو نو دغه هجرت په دورانیه کې بیا د ابراهیم علیه السلام په هغه لاره باندې چې دی نو هغه کله ګزران کېدو. مخکې موږ ویلو نو هلته یو جابر او ظالم بادشاه و، چا سره به چې کور واله را روان و او د هغه کور واله به حسینه او جمیله وه. دغه بادشاه چې دی نو هغه به د قبضه کوله، مخکې به یې سړی مړ کو، بیا به د هغه د مرګ نه وروستو د هغه نه چې دی نو کور واله به واسطه دا سره به چې دی نو بدکاري کوله. نو چې کله ابراهیم علیه السلام را روان شولو حضرت لوط علیه السلام چې دی نو هغو سره او بیبي ساره رضی الله تعالی عنها چې دی نو دا د ابراهیم علیه السلام د تره لور هم او کور والی هم دا ورسره دا 3 کسان چې دی نو مسلمانانو. نو دوی چې کله راغلل نو دغه ځای کې د بادشاه یو پولیس چې نو هغه سره میلاو شو یو کس. نو هغه ورته تاسو چې نو سر ډېر نیکان شانتي ښکارئ، ستاسو د حلیې نه چې نو پته لګي تاسو څوک او دا ستاسو سره څوک ده. ابراهیم علیه السلام دا زما چې نو کور واله ده، دا مې را سره چې نو هغه خوری دی، موږ چې داسې هجرت وي داسې به چېرته نه چې دا زما کور واله ده. دلته یو زمونږ بادشاه د دې علاقې مشر چې دی نو هغه ډېر ظالم او جابر سړی دی، هغه چې دې څوک وکړي نو خاوند وله قتلی او ښځې سره چې نو بدکاري کوي. نو تاسو به ورته په یو صورت بچ کېدی شئ چې تاسو ورته ووایئ چې دا زما خور ده. نو ابراهیم علیه السلام دغه توریه هلته وکړله او ابراهیم علیه السلام ځکه په هغه وخت کې د دوی نه ماسوا د دین اسلام په مخ د ځمکه نور څوک مسلمانان ولنه او ابراهیم علیه السلام ورته وفرمیل انت اختي فی دین الله، تو زما د الله چې نو د دیني د مسلمانۍ په رشتې سره چې نو زما خور دی. نو یک څه نه تپوس وکړي نو ته وایې چې زما رور دی دین اسلام او دغه. بیا هغه بادشاه قصه نو هغه ازمې خوشو. بیا چې نو هغه له خپله چې نو دا ورکړه حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها. بیا د دغې نه وروستو ابراهیم علیه السلام ته بیا حکم وشولو
چې وستو داسې چل وکړه چې بیا په دغې نه وروسته په لوی والي په عمر کې اتم امتحان پیدا رالو چې تو اوس د اسماعیل علیه السلام او د دې چې نه مور حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها دا دواړه بوز او آلتي پلان کې ځای کې به پاتې کې ابراهیم علیه السلام چې نو حضرت جبرئیل علیه السلام د رهنمایي د پر رالو بوراق راوستو او دغه نه ورستو یې روان کړ کم ځای کې بچی نو هغه داسې سرسبز او شاداب ځای ابراهیم علیه السلام به ورته دا ځای دی جبرئیل امین به ورته نه دا نه دی مخکې دی بیا داسې تلل ان تر دې چې دی نو کم ځای کې زمزم دی مکه مکرمه ده نو دې ځای ته چې نو راورسېدل اوس چې کله دې ځای ته راورسېدلو نو حضرت ابراهیم علیه السلام ته چې نو هلته جبرئیل علیه السلام بس هم دا ځای دی په دې ځای کې چې نو دوی به پړاو غورځوي هلته چې څنګه کوش ولو نو د الله جل جلاله د طرف نه حکم ورته وشو چې ابراهیم علیه السلام تاسو اوس په خپل طرف په خپله مخ واپس ځئ دی بچنی نو هغه دلتي نو ابراهیم علیه السلام د هغه خلیل صفتو نو خلوت نو لوی مقام او درجه ده نو ابراهیم علیه السلام د الله جل جلاله په دغه حکم پاغه په تکمیل کې دومره قدر هم انتظار نه کولو چې بیبي هاجره رضی الله تعالی عنها ته ویلې وي چې زه دلته ولی ما تاسو پرېښدی څه ترتیب به بیا وضو کله راځم څنګه به کېږي نو حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها ورته آواز وکړو بیا دریم آواز باندې چې نو هغه دی وي چې تا د الله حکم دی الله د حکم سره چې نو هغه زه دلته پاتې کېږي بیا هغې چې کله د الله حکم دی نو الله به چرته هم مونږ نه ضایع کوي اسماعیل علیه السلام سره ورکوټ د غېږې ماشوم اسماعیل علیه السلام تږی شو خوش چې نو هغه ځمکه نه پکې ونه وه نه پکې بوټي ولو نه پکې څه سور انتظام و نه پکې اوبه ولې نه پکې خوراک و نه پکې نومې بني ادم ولو داسې ځای کې چې نو هغه یې پرېښودل نو چې کله دغه ځای کې پرېښوده نو اسماعیل علیه السلام تیو حضرت نو هاجره رضی الله تعالی عنها اسماعیل علیه السلام په هغه ځای پرېښودو او آلتې د هغه چې د اوبو د تکل دپاره چېرته اوبه وسی کوم قافله را روانې چې د هغوی ته اشاره وکړم قافله راشي مونږ له چې نو لکې اوبه د دې انتظام را لوکي اسماعیل علیه السلام دومره تږی دی نو بیبي هاجره رضی الله تعالی عنها دې بچیانو یو منډه صفا ته کوله یو منډه بچیانو هغه مروه ته کوله په دې منځ کې دا ځای به ښکته کم ځای کې چې اوس دغه سعی ده نو دغه ځای لاندې په پاتې کېدو نو دا په منډه ورته چې نو هغه لاړه هسې نه چې نو بچي ته راله څوک نقصان ورسوي چېرته چې نو درنده یا سره نه شي نو چې کله دې اووه چکرې پوره کړلې صفا نه شروع کړه او مروه باندې اخراني چکر ته ورسېده نو ډېره ستړې شوله نو چې ستړې شوله را روان شوله چې د بچي اندازه چې نو هغه د حکم وی نه وی چې د هغه اندازه والم چې څنګه دی ما خو ټول ټایم دلیزو چې نو هغه کله یو طرف ته ځم کله بل د کسه ترتیب وشي چې کله راله وی کتل نو د حضرت اسماعیل علیه السلام د خپو په منځ کې دا کم چې زمزم کوی دی وسو دا چې نه الله رازنده کړه اوس چې کله دا رازنده شوی وه نو چې دی وکتل دا اوبه داسې روانې وي نو حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها په خپله عبرانۍ ژبه کې دې ته زمزم معنی چې دی نو ټهر جانا رک جانا وردېږئ نو دا اوبه چې دی نو هغه کمې شوې وردېدې دا شول نبی علیه السلام حدیث مبارکه کې راځي مفهوم دا دی وایي که چېرته چې نو هغه هاجره رضی الله تعالی عنها دې ته داسې نه ویلې دا به دې ټولې دنیا ته دا کافي شی ویتلی وی نو د دې وجې نه چې نو هغه د قوي بهرحال نو دا د ابراهیم علیه السلام باندې چې نو هغه نه هم امتحان شو لسم امتحان بیا دغه ماشوم چې کله رالوی شو ابراهیم علیه السلام به ټایم په ټایم د دې درندارې له دوی خواله به هم راتلو دی د منډې تړلې شولو الله وایي فلما بلغ السعی هر کله چې دی منډې ته ورسېدو نو موږ ورته حکم وکړلو خوب ابراهیم علیه السلام ولنو چې اوس دغه بچی چې نو هغه راواله او د الله د رضا دپاره چې نو قربان کړه دی اوس چې نو هغه ذبح که به خوب کښېني چې زه چې نو هغه دغه د ذبح عمل کوم دغه ذبح چې نو هغه اینې نو چې کله دغه وشولو نو دا بل امتحان الله وایي فاتمهن حضرت ابراهیم علیه السلام دغه ټول امتحانات چې نو په ځای راوړلو نو چې کله یې دا راوړلو نو چې کله سړی ټولې پرچې ورکړي امتحان کې چې نو په اعلی نمبرو باندې پاس شي ابراهیم علیه السلام چې نو په اعلی نمبرو پاس شو که څنګه نو الله جل جلاله او ابراهیم علیه السلام په کامله درجې سره کامیاب شو و ابراهیم الذي وفا
ابراهیم هغه ابراهیم چې داغه د الله جل جلاله تابعداري کامله او مکمله وکړه ان ابراهیم الذي وفى نو الله وی چې نو ابراهیم علیه السلام دغه کې پاش نو چې پاش شو ابراهیم علیه السلام ته انعام سمېلاو شولو کله چې سړی پاش شي نو بیا خلک داغه له انعام ورکوي نو ابراهیم علیه السلام له الله انعام دا ورکړو انی جاعلک للناس اماما زدا چې نو د ټولو خلکو د پاره چې نو پېشوا او رهنما ګرځو څنګه چې موږ شروع کړي يهوديانو به چې موږ په دین ابراهیمي عیسایانو به موږ یو د مکه مشرکانو به موږ یو الله خپل اخرنی پیغمبر ته چې نه د ابراهیم علیه السلام په ملت او دغه په نقش قدم د ټولو نزيات چې نو تاسو روان دي قال ومن ذريتي نو ابراهيم عليه السلام یا الله زما د اولاد نه هم چې نو دا کی الله جل جلاله لا ينال عهد الظالمين زما چې نو د امامت د نبوت او دغه خلافت چې کوم ورکوم د ظالمانو ته چې نو هغه نشي رسیدي ولی ستاسو اولاد کې بچنه نو هغه بعض ظالمان به همي کافران به همي فاسقان او فاجران به هم دا نشي کېدی نو بیا دینه چې نو هغه د خبره راغستې نه چې ظالم سړی له فاسق او نافرمان سړی له دا سړی له چې نو هغه سکه برسر اقتدار راوستل دا صحیح نه دی ولی چې کم سړی د الله باغی نه د الله نافرمانه دی د چرته چې نو هغه هم د قوم سره انصاف نشي کولای نو ځکه الله وی قال لا ينال عهد الظالمين نبوت کړي مراشي نو دا خو بیا تصور کېدی چې نو هغه نشي کافر ته او کچرته امامت شي نو ظالم سړی دغه مستحق چې نو هغه نه کم سړی چې د الله نافرمانی واذ جعلنا البيت مصابه للناس وامنا بیا الله جل جلاله چې نو هغه ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام چې نو کور جوړ کو بیت الله شریف چې نو داغه تعمیر شروع کو هغه کولو نو مونږ جوړ کو دغه بیت الله شریف چې نو هغه مصابتن زید عبادت او یا زید چې نو هغه د رجوع بارمان صحابه یصومونه چې نو هغه کله شي نو بیا مصابتن دا ویلې کېږي لوټنے کی جگہ نو خلق به چې نو مکه مکرمه ته بار بار چې نو هغه راځي او چا چې یو زلتلی الله دې مونږ ټول بوزي نو د هر سړی بیا د تمنا چې دویم زر لاړ شي چې دویم لاړ شي نو چې دریم زر لاړي دا صرف چې نو الله رب العزت په خانه کعبه کې دغه خاصیت خو دی دنیا چې نو هغه څومره ښکلې نه ښکلې سیر سپاټې ځای او چې کله سړی د هغې ته درې څلور پیرې لاړ شي زړه چې دی نو هغه یې دې موړ شي الله وایي دغه چې نو بار بار د رجوع د خلکو ځای دی و امن او دا ځای د امن چې دی نو هغه دی واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی حضرت جین عمر رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو مقام ابراهیم دا هغه ځای ته ویل کېږي چې کوم ځای کې به ابراهیم علیه السلام چې کله د خانه کعبه تعمیر کولو نو په دغه ځای کې نو هغه کمر په دغه کمر به د لفټ قوازی چې نو هغه کار کو ابراهیم علیه السلام په پاغیو کم طرف ته چې دیوال تلو راتلو دا کمر چې نو هغه تلو سره سوره به دیوال څه دوره به دا کمر چې نو د ځمکې نه اوچتېدو ابراهیم علیه السلام په دغه دیوال چې نو هغه وهلو هغه په تعمیر وکړو اوس موږ خیال کړه دا لاول په ځمکه دغه ځای کې پروت بیا د خلکو د مرور او د گردش د زمانې سره ورو کېدل نو وسه دا چې نو راتوت کړه د شیشه کې چې نو هغه بند کړه التی دي ډېر ناپوه خلک وسوم کوم خیال کړي نو هغه اکثر د حجر اسود په ځای باندې چې نو دغه ابراهیم علیه السلام د نقش مبارک چې کوم خپل په چاپ دی دغه کمر ډېر خلک چې التی لاړ شي دغه په کوم ډېر خلک کولای التی دا غوي مې په جوړه کړي نو دې ځکه عمر رضی الله تعالی عنہ د الله رسول چې مونږ دلته د رکعات نفل حکم مونږ ته ملاو شنو خوي الله جل جلاله ورته چې نو هغه راولې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی تفسیر چې ذخیرۃ الجنان کې لیکلي یو شزونه داسې دي چې آلته الله جل جلاله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه په سبب موافقت کې قران پاک نازل کړي من جمله دا غنه یو ځای چې نو هغه دا هم دی واحدنا مونږ حکم کړو ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع سجود چې دا زما کور چې نو پاک کړي د بت پرستۍ نه د ظاهري او د باطني چې نو هغه د ګندګۍ نه للطائفین د پاره د طواف کوونکو والعاکفین او د پاره د اعتکاف کوونکو او بعضی حضرات معنی کړی ده للطائفین د بهر نه دراتلونکو خلکو د پاره والعاکفین او کم چې د اغزي اوسیدونکو د هغه خلکو لپاره ورکع او سجود او د رکوع او سجدي کوونکو لپاره الله رب العزت چې نو موږ د خیبانه د غزي چې دار رنسم کی او د هغه د رونق چې الله دوباره بیا بحال کی
و اذ ابتلا ابراهیم او هر کله چې وازمیلو ابراهیم علیه السلام ربه رب داغه بکلمات په یو څو خبرو سره فاتمهن پس پوره کړل هغه دغه قال نو ویل الله پاک انی جاعلک بشک از جوړوم تعالی ره للناس د خلقو د پاره امام پیشوا قال نو ویل ابراهیم علیه السلام ومن ذریته او زما د اولادنا قال نو ویل الله پاک لا ینال احد الظالمین نرسی زما وعده ظالمانو ته و اذ جعلنا البيت او هر کله چې جوړ کړلو مونږ کعبه مصابه زید عبادت زید رجوع للناس د خلق د پاره و امن او د امن زی واتخذون جوړ کړی ونسای من مقام ابراهیم لره مصلا د منزی واهدنا او مونږ حکم ورکړو الی ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل علیه السلام ته ان طاهره چې تاسو پاک ساتئ بیت یا زما کور لطائفین د پاره د طواف کوونکو والعاکفین او د اعتکاف کوونکو والرکع د رکوع والسجود او د سجدې کوونکو